الله جل شانه فرمای چا چې یو بد کار وکړو یا ظلم یې په خپل ځان باندې وکړو بې توبه ویسته نه الله جل شانه به د توبه قبوله کړي ځکه الله بخونکی مهربان دی. بیا الله جل شانه فرمای چا چې ګناه وکړه د ګناه وبال هغه به په ده باندې الله جل شانه پوه دی او حکمت والا دی. او چا چې یو خطا وکړه یا یو ګناه وکړه او هغه په بل باندې ور وتپله او هغه سړی د ځان نه خبر نه و نو دې ته بهتان وایي او دا ډېره ښکاره ګناه ده لویه ګناه ده. نننی سبق هغه د یو څو څیزونو باره کې دی. لومبی هغه د توبه او د استغفار باره کې دی چې الله جل شانه د هر چا توبه قبلې که نه. دویم چې یو انسان ګناه کوي نو دا ګناه د دې نقصان چاته وي. او دریم یو انسان ګناه په خپله وکړي او د بل د بدنامۍ کوشش کوي سړی د ځان نه خبر نه وي د دې څومره ګناه ده. دا درې خبرې. لومبی خبره الله جل شانه فرمای ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کم سړی چې یو بد عمل وکړي یا ظلم وکړي په ځان باندې بیا د توبه وباسي الله ته نو الله جل شانه هغه به په داسې حالت کې دته بس توبه دې وباسي زه توبه قبلومه توبه قبلونکی یم مهربانه یم. الله جل شانه د هر چا توبه قبلې. هر انسان چې د هغه نه ګناه وشي که وړه ګناه ده او که لویه ګناه ده او چې دی الله جل شانه ته وایي ما معاف کنه الله جل شانه معاف کوي. که دی یو ګناه وکړي او که ډېر ګناهونه وکړي. موسی علیه السلام په زمانې کتابونو د بني اسرائیلو څه واقعات ذکر کړي څه مفسرینو حضرات او څه تاریخ علماء کرامو نو په بني اسرائیلو کې قسم قسم واقعات هغه انسان ته ملاویږي کله چې د هغې مطالعه کوي. او محدثینو حضراتو هم بعضې احادیث هغه داسې د بني اسرائیلو د زمانې هغه نقل کړي دي چې په هغې کې د توبې او د استغفار یو بهترین ترغیب دی. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و 40 کاله د الله جل شانه نافرماني کړې وه مسلسل 40 کاله چوټي پکې نه وه کړې په ګناه کې چوټي نه وه کړې 40 کاله مسلسل لګیا الله جل شانه د موسی علیه السلام په زمانه کې باران هغه ودرو اسمان اوبې وچې کړې وریځې ختمې کړو خلکو فریاد شروع کړه جړاګانې شروع کړه خدای باران وکړي. موسی علیه السلام وی یا الله حالات ډېر زیات خراب دي سوکړه ده مونږ ستا نه دعا کوو د باران دپاره. الله جل شانو فرمیل ټیک ته خپل نارینه زنانه واړه بوډاګان څاروي دا ټول بهر یو میدان ته راوباسئ او بس استغفار وکړئ او الله جل شانه نه باران وغواړي الله جل شانه باران درکړي. مونږ چې څه ته صلات الاستسقا وایو چې هغې کې مونږ استغفار کوو او نورو مذاهبو والا باقاعده په هغې کې مونځ کوي. نو موسی علیه السلام استسقا له ووتو او بیا هم باران ونه شو. موسی علیه السلام فرمایي یا الله تا خو ما ته وایي چې اوس په باران راځي او باران به کېږي اوس باران نه کېږي. الله جل شانو فرمایي ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او څو پورې چې دا سړی دې مجلس ته نه ایستی هغې پورې زه باران نه کوم. هغه سړی دی چې 40 کاله مسلسل د الله نافرماني کړې وه. موسی علیه السلام ودرېدو خطبې ته اواز یې وکړه لکه په تاسو کې یو منځ کې یو سړی موجود دی او ډېر خطرناک دی یو خبیث ته پکې ناست دی او وځه الله جل شانو فرمایي چې باران نه کوم ته وځه نو هله به باران کو. اوس دی وایي یا الله
کنو زما پزړه کې وای خو باران نه کیږي. عین سنتن فامهلتنی، یا الله سلویخ کاله مې نافرمانی کړې او تا مهلت راکو. فجئتک تائبا فاقبلنی، اوس خو توبه وباسم بس ته قبول یې که نه. بس د ده دا الفاظ ویل او وریځ راله باران شو. موسی علیه السلام له بیا غوسه ورغله، یا الله سړی ونه وته په ما داسې اعلان وکړو. الله جل شانه فرمیل د چا د وجې مې چې د باندې باران نه کو، د هغه د وجې مې د باندې باران وکړو. د چا د وجې چې مې د باندې باران نه کو، باران مې نه ودرولی و او وریځې مې نه لرې کړې وې، د هغه د وجې مې په تاسو وریځې راوستې او باران مې د باندې و. او داسې ویلي و عصیتک 40 سنة فامهلتنی، یا الله 40 کاله مې مسلسل ستا نافرماني کړې او تا ماته مهلت وسلم وفرمیل چې ستاسو نه په مخکیني امتونو کې یا په بني اسرائیلو کې یو نوجوان و، کفل هغه ټول عمر ډېره عجیبه زندګي تېره کړې وه. هغه نوجوان انتهایی مالدار و. هره شپه به خپل محل ته دومره سره زر سپین زر به خرج کړه چې څومره ښکلې جینۍ به هغه به هره شپه راوسته د خپل ځان خواله، هره شپه نوې نوې. بیا یو جینۍ راله یو شپه او چې د دروازې بندې کړې هغه په ژړا شو. هغه ته یې ولې ژاړې؟ وایي زه بدکاره زنانه نه یم، خو زما په خېټه کې روټۍ نشته، زما بچي وږي تږي دي نه، زه د هغې د وجې راغلی یم او تا ته مې خپل تن کېښودو. کفل د سترګو نه اوښکې روانې شوې او هغه ټول مال او دولت یې وله ورکړه او ته لاړ شه او د نن نفس زما توبه او زه بیا دا شی نه وکړم. هسې عجیبه قسمت یې ځینو خلکو په دغه شپه باندې کفل وفات شو. خلکو ته پته ولګېده، هېڅوک یې خواله نه راتله، رشته داران، ګاونډیان، کلیوال. الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته وفرمیل لاړ شه او د کفل جنازه ته پخپله باندې وکړه، د کفل جنازه پخپله باندې وکړه. ځکه ان الله سبحانه وتعالی قد غفر للکفل، الله جل شانه کفل معاف کړی دی. بس داسې مضبوطه توبې ایستې ده، حالانکې د هغه کردار خلکو ته معلوم و، د هغه اعمال خلکو ته معلوم و، هېڅوک یې خواله نه راتله. الله حضرت موسی علیه السلام ته وفرمیل لاړ شه ته جنازه وکړه، نه دی راضي شو. داسې عجیبه د الله جل شانه مهرباني، داسې توبه قبلونکی ذات. ته به حیران شي یا رب ان عظمت ذنوبي کثرة فلقد علمت بأن عفوك اعظم. ابو النواس شاعر ویلي یا الله که زما ګناهونه ډېر زیات دي خو ستا د رحم نه خو سیوا نه دي که نه. یو طرف ته ستا رحم دی، بل طرف ته زما ګناه ده، زما ګناهونه خو ستا د رحم نه سیوا نشي کېدی. ان کان لا یرجوک الا محسن، یا الله که صرف نیکوکار خلک او دیندار خلک هغه ستا نه امیدوار او ستا نه امید د رحمت ساتي. فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، خدای زما غونته کې مجرمانان د هغې خو بل خدای نشته، ته یو خدای بس. مالی الیک وسیلة الا الرجا، یا الله زما سره خو هېڅ څه نشته او صرف امید مې دی ستا نه چې ته به ما وبخې. فاذا رددت یدي فمن ذا یرحمو، یا الله که لاس ته چوتم دا ته ما ته وایې چې واپس کا، ما ته بل رب وښایه چې زه د هغه خواله لاړ شم، د هغه نه دعا وغواړم. بل رب خو نشته زه چاته لاسونه هغه پورته کړم، د چا نه وغواړم یا الله. الله جل شانو ډېر بخونکی مهربانه ذات دی. دلته چې الله جل شانو فرمایي ومن یعمل سوءا، چا چې یو بد کار وکړو او یظلم نفسه، یې په خپل ځان باندې ظلم وکړو، ثم یستغفر الله، بیا د الله نه بخښنه وغوښته، یجد الله غفور الرحیمه، دی به الله عمومي بخونکی او مهربانه. دا آیت مبارکه دوو کسانو بارکې الله جل شانه نازل کړی. مفسرین حضرات فرمایي یا هغه مخکینی انسان کم چې غلا کړی و او بیا په یو یهودي باندې ورړوله، هغه ځان نه خبر نو او په هغه باندې غلا ورړوله. الله جل شانه فرمیل چې دا کم انسان طعمه
د غلا کړی ده د خپل ګناه ده او بل ته نقصان رسولی چې بل باندې بهتان لګولی دی دا دویمه ګناه او من یعمل سوءا چا چې یو غلط کار وکړو سوء اصل کې هغې کار ته وایي چې بل ته تکلیف ورسي بل ته تکلیف ورسي دې ته سوء وایي ومن یعمل سوءا چا چې یو بل کار وکړو یعنې متعدي ګناه له چا څه پټول له چا نه څه غصب کول له چا نه غلا کول دې ته سوء وایي دا متعدی الله جل شانو او گناه ذکر کوي او یظلم نفسه دا الله جل شانو لازمی گناه ذکر کوي چې کوم متعدی نه ده یعنی بل ته نقصان ورسو ومن یعمل سوءا لکه دې سړي غلا کړې وه بل ته نقصان رسولو او یظلم نفسه یا په خپل ځان من ظلم وکړي دې څه مطلب چې دې سړي په درو او قسمونو خوړل نه ځان یې تباه کو چې ما غلا نه ده کړې دا دې پلانکي کړې نو بل ته نقصان رسول دا یعمل سوءا او یظلم نفسه په دروغ قسم خوړل د ځان ته تکلیف ته چې آخرت تباه کوي انسان د خپل ځان ومن یعمل سوءا چا چې یو بد کار وکړو چا چې یو متعدي ګناه وکړه او یظلم نفسه یو لازمي یعنی متعدي نه یو لازمي ګناه وکړه چې د ذاته پوری او یظلم نفسه یا په خپل ځان ظلم وکړو ثم یستغفر الله بیا الله جل شانو ته دې توبه وباسي دغه طعمه چې غلا یې کړې ده او اوس په یو یهودي باندې غلا وروړی یجد الله غفور رحیمه الله جل شانه به د توبه قبول کړي او الله جل شانه بخونکی مهربان دی معاف پې کړي یا دا آیت مبارکه نازل شوی دی د حضرت وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ مبارک کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې شهید کړو دا د هغه باره کې دی چې هغه مشرک او د نبی رسول الله وسلم ترې شهید کړو نو ومن یعمل سوءا چا چې یو مسلمان ته تکلیف ورسو د حضرت حمزه شهید کو او یظلم نفسه یې په خپل ځان ظلم کړی یعنی شرک کړی مشرک هم دی او حضرت حمزه هم قتل کړی متعدي ګناه هم کړی او لازمی ګناه هم کړی خپل ګناه هم دا او بل هم قتل کړی بل هم شهید کړی ظلم دا شرک تم وایي الله جل شانو قرآن کې فرمایي تقریبا په سورې لقمان کې وان الشرک لظلم عظیم چې دا شرک دا لوی ظلم دی ظلم دا لفظ دا د شرک تفارم راځي نو او یظلم نفسه چا چې په خپل ځان من ظلم وکړو یعنی هغه مشرک دا وحشي بیا وروسته مسلمان شو دا وحشي سو ظالم یعنی مشرک او یعمل سوءا دی متعدی ګناه کړو چې نبی رسول الله ترې قتل کړو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لکه دې راشي ثم یستغفر الله الله ته توبه وباسي یجد الله غفور رحیمه الله بخونکی مهربان دی توبه به قبول کړي ښه دا یو واقع شی وه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په خپل د حضرت وحشي نه وحشي بیا وروسته مسلمان شو کله چې دی په مکه مکرمه کې غزوه احد شو په 3 هجری کې مدینه منورې نه نبی علیہ السلام راغلو او د مکې مکرمې نه مشرکان راغلو د احد په میدان کې دی جنگ وشو صحابه کرامو ته یو عارضي شکست شو په هغې کې او په هغې کې نبي علیه صلات وسلام غاښونه مبارک هغه هم شهیدان شي نبي علیه السلام ته ډېر تکلیف رسېدلی او صحابو ته هم تکلیف رسېدلی او د نبي علیه السلام دا تره حضرت حمزه دی هم پکې شهید شوی په دغې 3 هجرۍ کې په غزوه احد کې دا دغه وحشي چې د مکې مکرمې نه راغلی وحشي ابن حرب بیا وروسته مسلمان شوی دا د شهید کړی نبی کریم دې تللی و نبي علیه السلام چې کله د مدینې نه لاړو مکې فتح کړه نو دی وتښتېدو طایف ته چې اوس به مې پرېږدي نه د نبي علیه السلام تره مې وژلی او ډېر ظلم یې پرې کړی و غوږونه یې ترې پرې کړي وو پوزه یې ترې پرې کړی وه ژبه یې ترې ایستې وه زړه یې ولې سینې ولې څیرلې وه هر سهار چې موږ مسلمانان شو نو دلته چې مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیغمبر دی چې رحمت للعالمین دی د هغه په دین کې چې څوک داخل شي نبي علیه السلام ته بیا سم نه وایي حالانکه د منصوبه او پلانینګ دا و که چېرته طایف ته نبي علیه السلام راغی نو زه به بیا د طایف نه تښتمه یمن ته او د یمن نه به شام ته تښتمه یا د ایران علاقو ته به ځمه خو چې کله دا خبره واورېده نو راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله خپل ځان یې مکمل پټ کړی دی او وی چې یا رسول الله
زه ایمان راوړم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمدا عبد الله ورسوله. یا رسول الله ما کلمو زه مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل او وحشی انت، تو وحشی نه؟ هغه او یم یا رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ټیک ته مسلمان زما مخې له مرازخه ما د خپل تر را یادی. وی نبی علیہ السلام خپل ځان سره کینو او ته لګه واقعه راته وکړه زما ترخو وحمزه اسد الله واسد رسوله، زما ترخو د الله ازمریو هغه تا څنګه وجلې ده؟ دا څه چل لیکړو ما ته واقعه وک د حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ. بیا هغه واقعه ذکر کوله د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه چې په غزوه احد کې زما دوه کسان ټارګټ وو، حضرت علی، حضرت حمزه. زه لاړم په حضرت حمزه پسې او چې مې وکتل د هغه د تورې نه سخت ویرېدم. هغه چې په کومه بهادرۍ سره جنګېدو په غزوه احد کې، نو زه ویرېدم. بیا لاړم چې دا لږ ګران دی، حضرت علي پسې به لاړ شم. نو په حضرت علي پسې چې لاړم په الله مې د قسم په دواړو لاسو کې ورسره تورې وي او دواړو طرف ته شرنګار یې خطو د تورو وی. ما چې حضرت علي هغه نن د چا په کنټرول کې هم نه دی، هغه څوک نشي کنټرول کولی. واپس رالم په حضرت حمزه پسې یو ځای کې پټ شوم چې هغه څنګه تېرېدو په هغه لار باندې. زه ورغلم سترګې مې پټې کړې او په پټو سترګو مې په ګزار وکړو. په الله مې د قسم ویرېدم، خبر شوی نه یم، خو دومره تیز ګزار مې پې وکړو چې هغه توره د هغه نه داسې ووته چې یو څاڅکی اینم زما په تورو رانله. او بیا مې ورسره دا چل وکړو، سینې مې وله ورسره وڅیرله، مسله مې وله وکړه، هر څه مې ترې پرې کړه. نبي علیه صلات وسلام مبارک بیا وفرمیل که ته خفه کېږې نه ما ته خپل تره را یادېږي، زما مخې ته مه کښېنه. حضرت وحشي وایي چې چېرته نبي علیه صلات وسلام مخې له بیا نه وم راغلی، نبی علیه السلام وفات شو، خو مخې ته به یې نه کېناستم، شاته به کېناستم د نبي علیه صلات وسلام. خپل تره را یادېدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم. دا ډېر ګران کاري چې کله د انسان د کور نه څوک قتل شي او دی بیا خپل قاتل معاف کي، دا انتهایی مشکل کار دی. او داسې لوی انسان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د هغه قتل کول هغه پوره اسلام له شکست ورکولو. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څومره زورور و، کله چې په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې توره راغستله حضرت عمر چې زه نن پیغمبر قتل کومه، او بیا راغی د خپل خور نه خپل اوښې نه تلاوت واورېدو، بیا ویې چې اوس ځمه او اسلام قبلوم هم غټه واقعه ده، تاسو به اورېدلي چېرته. او راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم کور کې چې و، یو څو صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، حضرت حمزه هم ورسره و، بل تره ورسره و. صحابي راغی یا رسول الله بار عمر ولاړ دی، توره ورسره ده، توره ورسره ده او راغلی دی او ښکارېده چې ډېر په غوسه کې دی. نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل ښه عمر دی. حضرت حمزه وی یا رسول الله ما ورپرېږده زه ورځم. صلات وسلام مبارک وفرمیل چې زما شاته کښېنه، زما مخې ته مه کښېنه، زه رحمت للعالمین یمه، زما په زړه کې ډېر زیات رحم دی. ما ته که خپل تره رایاد شو، ته صحابي اوس زما، ته مسلمان یې، هسې نه چې زما زړه کې تا ته څه بل څه رانشي. نو دا د هغې وحشي باره کې الله جل شانه دغه وحشي بیا په جنګ یمامه کې کله چې د یمامې د علاقې د هغې یو کذاب مسیلمة الکذاب چې نبوت دعوی کړې وه، نو دغه وحشي بیا په هغه پسې تللی و په جنګ یمامه کې او هغې مردار کړی و. نو خپله قصه به یې کوله، وایي قتلتو خیر الناس فی الجاهلیه وقتلتو شر الناس فی الاسلام. ما په جاهلیت په زمانه کې چې زه جاهل هم نه پوهېدم، په ټول نه بهترین انسان مې وژلی و، او په دین اسلام ته چې کله رالم په ټول نه بدترین انسان مې بیا مړ کړو، چې نبوت دعوی کړی و. دا د هغې د کفارې دپاره یې دا چل کړو چې مسلمانان مې ډېر زیات خفه کړي و، حضرت حمزه مې وژلی و. اوس مسلمانان له خوشحالو مه چې مسیلمة الکذاب یو نبي و، د دروغو د نبوت دعوی کړې وه، یو کذاب و، هغې قتل کړو. الله جل شانو فرمایي ومن یعمل سوءا، د هغې وحشي باره کې فرمایي چا چې یو متعدي ګناه وکړه، دا وحشي یادی چې د حضرت حمزه قتل کړو، او یظلم نفسه یې په خپل ځان ظلم وکړو چې دا وحشي مشرک و اول، ثم یستغفر الله، بیا الله ته توبه وباسي، یجد الله غفور رحیمه، الله بخونکی کم انسان چې ګناه کوي، که دی متعدي ګناه کوي او که ته یو لازمي ګناه کوي، او د دې ګناه هغه وبال په ده باندې د دې نقصان ده ته بل چاته څه نقصان نشي رسولی. یو انسان که بل انسان قتل کړي، صحیح ده،
یو انسان که شرک وکړي په شرک باندې الله جل شانو ته څه نقصان رسولی شي نشي رسولی که دی لس پیري ووایي چې د الله شریکان شته بوتان دي پلانکی دي پلانکی دي دی خو الله ته څه نقصان نشي رسولی او که دی یو متعدي ګناه کوي متعدي ګناه دا مطلب که دی چاته یو مسلمان قتل کوي نو هغې خو قتل کو هغه ته به جنت میلو شي خو لاړو د هغه مزي دي خو ده ځان تباه و برباد کو چې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چا چې یو مسلمان په قصد باندې قتل کو دی به همیشه په جهنم کې پوهېږئ په دې خبرو باندې نو الله جل شانو فرمایي ومن یکسب اثما چا چې یو ګناه وکړه فانما یکسبه علی نفسه ده دا ګناه په خپل ځان باندې وکړه بل چاته خو څه نقصان نشي رسولی وکان الله علیما حکیما الله جل شانو همیشه پوهه دی او همیشه حکمت واله دی څه مطلب دا دی چې انسان د خپل زړه نه توبه وباسي نه الله جل شانو د دې زړه پرې توبه باندې پوهه دی چې دی صحیح توبه وباسي که صحیح نه وباسي نو علیما همیشه پوهه دی ستا د زړه په توبه باندې او حکیما ستا دپاره چې دا توبه مقرره کړې ده دا د الله جل شانو د حکمت تقاضا ده الله دومره حکیم ذات دی که توبه نه وي زمونږ به څه حالت وی بیا مونږ به تباه و برباد شوي وي بیا دنیا هم تباه آخرت هم تباه و برباد دا ښه ده چې الله جل شانو توبه مقرره کړه بیا الله جل شانو فرمایي درېیمه خبره چې چا درېیمه خبره ده چې یو انسان ګناه وکړه په خپله باندې او ورتپي په بل باندې او بل غریب خبر نه یې ځان نه الله جل شانو فرمایي چې دې څه ګناه ده ومن یکسب خطیئة چا چې یو خطا وکړه او اثما یو ګناه وکړه ثم یرمی به بې ورتپله دغه ګناه ثم یرمی رما یرمی وی اشتل وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما ثم بیا یرمی به ویشتو په دې ګناه باندې یعنی وروي تپله دا ګناه بریئا په یو ناخبره انسان باندې په یو پاک انسان باندې نو فقد احتمل د بوج چوت کو بهتانن د بهتان دی ته وایي چې یو غلط کاري او ته د هغې نسبت داسې یو انسان ته وکړي چې هغه غلط کار نه یې کړی دا انتهایی لویه درجه د دروغو ده انتها د دروغو فقد احتمل بس دا چوته کړه بارې کړه بهتان و اثما مبینه او ډېره لویه ګناه دا بهتان دا اشاره ده د دنیا سزا ته او اثما مبینه دا د آخرت سزا ته الله جل شانه اشاره کوي خطیئة او اثما هلته سوءا او یظلم نفسه هغې تشریح مې درته وکړه خو یو یې خطیئه یو یې اثم پوهېږې په دې باندې مفسرینو حضراتو په دې کې ډېر بحث کړی چې اسم څه ته وایي اثم ګناه ته خطیئه خطا ته نو وایي چې یاره کومه وړه ګناه هغې ته خطیئه وایي کومه غټه ګناه هغې ته اثم وایي مختلف تشریحات دي بعضې وایي چې کومه ده کړي د خپل ځان ته نقصان یې هغې ته خطیئه وایي او چې متعدي هغې ته اثم وایي مختلف تشریحات دي او زما په خیال چې بهترینه خبره به دی چې دې داسې تشریح وکړی شي ومن یکسب خطیئة چا چې یو کار داسې وکړو چې د هغه د ده په والنټیر کې نه مطلب دا دی انوالنټري ایکشن مونږ چې ورته وایو غیر اختیاري یو کار داسې چې هغې غیر اختیاري هغې ته خطیئه وایي خطا او اثم ګناه هغې کار ته وایي چې د په اختیار کې الله جل شانو فرمایي دی یو خطا وکړه یو ګناه وکړه او بیا په بل ورتپي خطا دا مطلب یو سړی روان دی په ګاډي کې او اکسیډنټ یې وکړه څوک یې مړه کړه او بیا په بل ګاډي والا باندې ورتپي